أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم حديثنا نهم امر د تدبیر امور د تدبیر منزل د امورنا ذکر کوي چې په دې سره معاشره کې فحش کارونه چې دی هغه ختم شي، فاحشه ختم شي او اسلامي معاشره چې دا د دې ګندګۍ نه پاک شي. مخکې حقوق چې دی هغه د زنانو ذکر شول، نو ذکر کوي چې دا دومره ازادي هم زنانو ته کوي چې هغه معاشره تباه کړي او بے حیايي خورای په معاشره کې. واللاتی او هغه زنانا یاتین الفاحشة چې راتلکوي کار د بے حیايي تا، یعنی کوي کارونه د بے حیايي من نسائکم د زنانو استاسنا فاستشهدوا نو گواهان مقرر کئی علیہن باغی باندی اربعتن سلور گواهان منکم دتاسونا چې پتاسو کې داسې سلور کسانی چې هغوی گواهی ورکړي چې موږ دا زنانا په دې بې حیايي په کار لیدلې ده. وس د فاحشه نه مراد څه دی؟ بعضې خلکو د دې نه مراد زنا اخیستی دی او دا آیت چې دی هغه منسوخ ګڼلی دی د سورۃ نور په آیت سره. او بعضې خلکو د فاحشه نه مراد فاحشه اخیستې ده، یعنې بې حیايي او یعنی بدچلني چې هغه د زنا نه سوا ده لیکن په زنا کې داخلي، ځکه چې زنا د سترګو مې، زنا د غوږونو مې، زنا د ژبې مې، زنا د لاس او د پښو او دارنګې آخر کې د فرجې. نو دلته مراد چې دی هغه زنا نه بلکې فحش کارونه دي او دارنګې دا آیت منسوخ نه دی. نو کوم خلک چې دا آیت منسوخ ګڼي نو دا خبره صحیح نه ده، ځکه قرآن کې منسوخ آیتونه نشته دی او د فاحشه نه مراد بے حیايي ده. واللاتی او هغه زنانا یاتین الفاحشة چې کار کوي د بے حیايي من نسائکم زنان او استاسونا فاستشهدوا نو طلب کئی گواهان، مقرر کئی گواهان علیہن باوی باندی اربعتن سلور گواهان منکم چستاسونئی فإن شهدوا نو گواہی ورکیا ہوئی فامسکوهن نو ایثار کئی دا زنانا بالبیوتی پکورنو کی پابندی بولا کوئی جدا کور نہ بار تا نوزی حتی تر دے پوری یتوفاہن الموتو چی واخلی دی مرگ، چی مرگ واخلی یعنی مرگ پراشی او یجعل اللہ یا وگرزی اللہ پاک لہنہ دپارد دی سبیلا سبل لار واللزانی او حاوت و قصان. وزدی کی مختلف اقوال دی، بعضی د دین مراد دا غسته دی چې دو زنانا چې هغه آپس کې دغه د فحاشۍ کار وکړي، او بعضی د مراد غسته دی واللذانی چونکه دا اسم موصول تثنیه صیغه ده او مذکر صیغه ده. نو د دې وجه نه بعضی خلقو د دین هغه دوا کسان چې دی هغه سړی مراد اغستی الکان چې هغه آپس کې داسې کارو کې چې هغه کار د بے حیايي او د فحاشۍ، او بعض خلقو د دین مراد چې دی یو سړی او یو زنانا چې آپس کې زنانا او سړی چې دی هغه د فحاشۍ کارونه کوي او خلق په خبر شي، او صيغه د مذکر ذکر راوړه چې په طریقه د تغلیب د مذکر علی المؤنث باندې، یعنی کله چې د ذکر مؤنث او د مذکر کیږي نو دا د قرآن او د عربی قاعده ده
چې صيغه چې دا غد مذکر بیا راوړي نو یا مراد دې د وسړي دي چې هغه آپس کې د بے حیاي او د فحاشۍ کار کوي یا مراد دې یو سړی او یو خدا ولذان او ها وسړي یاتیانها چرات لو کې دې فحاشۍ تا ها کی ضمیر راجع دې توا الفاحشه تا یا کسړی او زنانه ته مراد والے ولذان او ها وکسان یعنی یو سړی او یو زنانه یاتیانها چرات لو کې دې فحاشۍ تا منکم استاسنا فاذوهما نو تکلیف ور کوي دیتا تکلیف ورته ور کوي ازاوت ور کوي ملامت ورته وایي فاین تابا نو کدی دواړه توبه واسي دغه فحاشۍ ذکرنا یعنی زنا لا کړي نه دا لیکن کار د فحاشۍ کړي نه وا اصلح او درست کی عمل قل فاردون و راز وکي مخواړه ویانو ما دې دواړو نام کاغذ بزنانه آپس کې داسي او کار کوي نو دا طریقه د ګوره د سنت قرآن او سنت ډیر خیسته دین خوله لري چې کله وجنه کوي بالغ شي نو یو ځای په یو کټ کې نه سمجي او کله چې دوا لکان بالغ شي نو یو کټ کې به یو ځای نه سمجي اگر کاغذ آپس کې رونه ونی نه دا دومره احتیاط چې د اسلام کړی دی نو هغه هر قسم فحاشي نو هغه ختم شي فارض عنهما نو مخواړو اعراض کوي د دې دواړو نه بشرط دې چې دې توبه واسي بیا داسې کار نه کوي ان الله بشک الله پاک کان دې تواب الرحیم ډېر توبه قبل انکه او ډېر رحم کوونکه او څوک دې دانو چې فاعذوهما یری دا هو بس لک تکلیف ول ورکه یا کوئی طرح دې بدی یادارنګي ملامت وته وي خبره به ختم شي نک ارتکاب د زنا وشي او هغه یو سړی یو خزای نو داغه حکم بیا په سورته نور کې دې چې سل دوره هوا ہے سل کوڑے ہوا ہے او دارنګي کدا سړی آپس کې الکان یا آپس کې بالغا او داغوی نه ارتکاب د زنا وشي نو احادیثو کې داغوی بیا سخت سزا چې داغه بیان شوی دا لکه یو روایت کې راځي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابه را غونډل په دې مسله باندې چې د دې سزا بسې قران خو آزاد نه دی کړي نو علی رضی الله تعالی عنہ مشوره ورکړه چې دی وسه زئی او دارنګي په بعض روایتو کې د دې د وجلو ذکر راغلی دی نو سزا د دې مقرر ده او سورته هود کې د داسې خلکو د پاره الله رب العزت عذاب د اسمان نه را لېږل او د قوم تباہ کړل بالکل واسمخ کې د توبې ذکر دی انما التوبه بشک توبه یعنی توبه قبل علی الله تعالی باندې للذین دفارها کسانو دا یعملون السوء چکار کوي یعملون السوء چکارونه کوي بد ناکار کارونه کوي د ګناه کارونه کوي بجهالتن بسبب دنا پوي پته وته نه ثم يتوبون پیارا وګرځي من قریب اندنس دینا چې څنګه ته پته ولګي فورا توبه واسي راوګرځي ګناه پرې دي فاولائک نو دا کسان یتوب الله مهربانی وکي الله علیهم بدی باندې یعنی دا داسې خلکو توبه به الله قبول کړي وکان الله او دی الله پاک علیمن ډېر په حکیم ډېر حکمت والا وليست التوبه او ند توبه یعنی نشته قبل ول توبه للذین دپارد هاوی کسانو یعملون السیئات چه کارونه کئی ناکارا یعنی دا گناہ حتی تردی پوری دا کارونه کئی اذا حضرا چه حقل حاضر شی اخذهم الموت یوتن دویت مرگ
قال وید انی بشکز تبت الانا تبتو توبه واسما الانا وس وللذین او نشتد توبه قبل والدپار دهاغ کسانو یموتونا چمردوی وهم کفارون پداسی حال کی چیدوی انکار کون کی دا اللہ دا کتاب قرآن منکی او دے دا گناہ نہ منکی او بدے حال کې د ساور کو عمر شو نو یو د زنکدن په وخت کې چې علامات د مرګ راشي او دویم په داسې حال کې به مرګ راغی نو بیا ګوره د جهنم ته لاړ خان توبه قبل ول د بیا نشته ده آسه به بیا مليان لګیای چې دا ګناه کبیره ده الله به معاف کړي دا ته چا ویلي دي د ټول قران وګوره کبه قران کې داسې چې ګناه کبیره وکا او په دې حال کې پتا باندې مرګ راشي او قران کې یو آیات داسې چې الله به معاف کړي اللہ رب العزت هغه سره اختیار دی که مقبول غواړي لیکن شرط الله یې خو دې چې دا ګناه دا د شرک نخکته ای د شرک نه کمی د شرک نه لاندې او ګناه کبیره چې قصدن کې او په دې حال کې در باندې مرګ راغی نو دا په شرک او زمره کې بیا لاړ وللذین یموتون وهم کفار او نشته قبل ولدتوبه د بار دها کسانو چمری او دی کفارون کو په حال د کفر کې اولائک دا کسان عذابنا تیار کړی د موږ لهم د پار د دی عذاب علیم عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا یحل لكم ندیر وا د بار استاسو ندی حلال د پار استاسو اندا خبره ترسو النساء چې اخلی تاسو په میراث کې زنانا کرهن پنا زبردستی مراد د دې نه دا دی چې عربو کې په دور د جاهلیت کې دا قانون دا وای دا یو رسم وو چې کله به یو خزي خاون مړ شو نو لیوري یا اسخر هغه به هغه خزي باندې صادر رواچو صادر او بیا به دا وی چې دا زمونږ ملک ته ملکیت ته زمونږ خو خلا کله خپل سره نکاح کوو کا آزاد وي که بغیر نکاح نه په کور کې کینو مونږه نو قران د دې رسم نه منو کړ چې دا کار وکوي چې خاون مړ شو بس قانون قران بیان کړی دی کنه سلور میاشتې او لس ورځې چې دی هغه د عیدت ته د دې نه پس چې دی هغه په خپل مرزي په دغه کور کې پاتې کېدل غواړي یو کال به ویل خرچه ورکړي او د دې نه وروسته بیا په کور والا خرچه نشته دی او بیا دا آزاد د کداغه کور کې چا سره نکاح کوي او کور د بهر چا سره نکاح کوي د سلور میاشتې لس ورځې نه وروسته دا آزاد ده یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا یحل لكم ندی حلال د پار استاسو ان ترثوا النساء چې په میراث کې اخلي تاسو زنانا کرهن په زبردستی سره او نه غواړي او تاسو سره کې ولا تعذلوهن او ميسار ويدي لتذهبوا د پار دې چې واخلي تاسو ورونو کې د دې د پاره ساری کړی دي لتذهبوا چې واخلي تاسو به بعضی ما هغه مہر اتیتموهن چې ورکړی تاسو هغه تا نور څه مقصد نه هغه مہر ډیر د دې لپاره چل ورکړي الا ایادینا سوا د دینا چرات لوکې وی بفاحشتین مبینتین پکار د به حیاي سرګند سرا هغه زنانه د سیده چې سرګند دا په دروازو کې ودرېږي او په بازارونو کې ګرځي ډول سنگار کوي او ځان خلکو ته خي دا سه به حیا خزه بیا په کور کې مپرې دا بیا یو باسا او مې په نکاح کې بیا ساته وعاشرهن او ژوند تیروي د دې سره بالمعروف د شریعت مطابق ژوند تیروي د دې سره یعنی کدا فاحشه نه نو بیا ژوند تیروي د دې سره بالمعروف د شریعت مطابق فین کرهتموهن کبد لگی تاسو تدا زنانا کبد غړی تاسو تدا زنانا یعنی که تاسو تپسند نه دا زنانا پس خوې باندې
فعسا نو قریب دا ان تکرهو چی بد بگنی تاسو شیئن سشے ویجعل اللہ او بگرزی اللہ پاک فیہی پدی کی خیرن کثیرا خیر دیر تا تا دخبل خیر سپتا دا دا بی بی بستا خوخ نہیں چیرا یا زان نسنبالی یا چی دے پوری خچن پر خودے کور نسبا کئی یا کلا مال کا سیوا کڑی او کلا کم کڑی تو انسان دے کمزوری بکی راضی چی بے حیائی بکی نہیں فاحش خزنی گندہ خزنی نو ناکام و سرکو سب پتہ لگی اللہ پدی کے استاد پارا خیر یا خودے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالًا کچری ارادہ کڑی تاسو کواڑی تاسو استبدالا بدلول زوجین دیوی زنانا دیوی خزی مکان زوجین پسید بلی کہ ارادہ تاسو دا کڑی چیر دا پریدم او بل وعدہ کوما وآتیتم اور کڑی تاسو احداہن یوی تنید بیتا قنطارن لوی خزانے قنطار دا سے خزانو تو یہ داغے حد نہیں مقرر لیکن چونکہ اگر پا مہر کی چکل رالا نکاح کی او خزانہ رالا نو حد پہ ضرور مقرر ہے بغیر دا حد نہ مہر نہ مقرر کی گئی نو دا دے وجہ ندل تا قنطار آغا خزانے دی چلاغے حد مقرر ہے وآتیتم اور کڑی تاسو احداہن یویتنی دویتا قنطارن خزانے فلا تاخذون ماخلی تاسو منہو ددغینا شیئن ایسا دغه مار نه اسم ماخلی دا پتا سو حرام دی اتاخذونه اے اخلی بتاسو دا مہر بہتانن بلغولو د بدنامی و اسم مبینا او پکولو د گناہ سرگن سرا چې قرآن تاسو منع کړی چې ماخلا نو سرگن گناہ بکې د الله حکم بماته او بل گناہ بدا کې چې باغې غریب باندې په الزام لګي چې دا داسې دا داسې دا باندې به جوړې چیرې پس طریقې باندې زدا تیار کم چې خلا واخلي چې دا مہر ماته پاتې شي الله وې داسې مکوا وکيف تاخذونه او سرنګ بتا سو اخلي دا مہر وقد افضى او یقینا رسید لدی بعضکم بعض استاسو الى بعض بعضتا یعنی یو بل سره کورواله کړي دي واخذنا اغستد بی منکم استاسونا میثاقا غلیظا فخوادا دے زنانہ استاسونا فخوادا غستد مراد دین اغا نکاح دے ولا تنکحو او نکاح مکوئی ما دہا غی زنانہ او سرا نکاحا چی نکاح کڑی ور سرا آبا حکم پلاران استاسو پلار دیو سره نکاح کړه دے نو مور دی دا کدی کدی و سره نکاح کړه دے نو نیا دی دا نو دا سے زنانہ بیا په نکاح کې معاف نه جہالت کې په دور جاہلیت کې دا رسمونه ټول دا باطل اگر چې بد به غړل لیکن هغه بدا کار کو د پلار خزبه اغستی کله د نکاح خزبه اغستی ودی خپل نیا الله وای دا کار مکوئ ولا تنکحو او نن هم د سارو غونډه کې دی ښا هغه بار ملکونه هغه خلکو ته ګوري چې نه خور پیجنې او نه مور پیجنې او نه ترور پیجنې دا شانتی په دې معاشره کې ماغه شی دی په خزه کې او په مور کې او په خزه کې او په خور کې فرق نه کوي داسې باطل معاشره جوړه شو ولا تنکحو او نکاح مکوئ ما دها غزنان او سرا نکاح چې نکاح ور سره کړي آبا حکم پلاران استاسو من النساء د زنانونا الا ما قد سلف سوا دا غینا چې مخکې تیر شوی دی یعنی که دور جاہلیت کې دا کار دې کړه دې نو توبه وباسا او که په نکاح کې داسې زنانه ده نو فورا فارغ کوا ځکه چې هغه نکاح فسخ دی هغه باطل دی انه یقینا دا کار یعنی د مور سره نکاح کول کانا دې دا کار فاحشتن د سرګن ګناه فاحشتن لوی گناہ فاحشہ دا سے گناہ تو جہاں بالکل سرگند یعنی شریعت کے او عوام کی مغا بد گڑ لے گئی انہو یقیناً دا مور سر نکاح کان دے فاحشتن لوی گناہ سرگن گناہ و مقتن او غصہ او بیداری دت پنیز دا اللہ و مقتن او غضب او غصہ دا اللہ وساء سبیلا او بددا لارا سبحانک اللہم
ماشاءالله